السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشین سلیپ ایکسپریمنٹ دا یو رشیا والا یو تجربه کړې وه 1940 کې. هغې ویل چې د رشیا او د جرمني خپلو کې جنګ و. نو دوی ویل دوی سره پوځ کم و. دوی ویل چې موږ پوځیان داسې کوو چې خوب نه کوي او د هغې خلاف کار وکړي. نو دوی تجربه کوله. نو تجربه خو پکار ده، هغه خو خامخا کسان پکار وي. نو خپلو کسانو پوځیانو باندې خو یې نه شوه کولی. نو دوی دا چل وکړو چې کوم جرمني پوځیان دوی ګیر کړي دي رشیا والا، هغې راوسته 15 دانې او ورته ویې ویل که تاسو چېرته دې کمره کې یو میاشت تېره کړه خوب نه بغیر، بس تاسو به ازاد یې او هېڅ به هم نه وي. هغوی خو دا غنیمت وګڼو چې بس دا ټیک خبره ده، زه بس څو لږ وخت به تېر وي خو زه به. نو هغې ورته یو خاص قسم ګیس ور پرېغوستو، کمره کې یو بنکر کې یې بند کړه. نو یو څو ورځې بعد چې هغې 3 ورځې تېرې کړې نو هېڅ هم نه و، بلکل حالت ټیک و. ګیس یې ور پرېښی و. ګیس کې دا کار و چې دا کوم میلټونین دي خاص هورمون هغه دی چې سړي ته خوب ورځي، هغې پرې بند کړي و. چې لږ 2-3 ورځې وشولې، هغې نه بعد بیا دوی کې دا کار راغلو چې معمولي شانې حرکتونه یې بدل شو، لکه خبرې یو بل سره پرېغوستې، یو بل نه داسې لرې لرې ګرځېدل. ذهني مسله ورته ولګېده کمزوري غوندې. بیا چې یو څو ورځې نورې وشوې، هفته یا 4 ورځې، نو هغې 4 ورځو نه بره هفته وشوه، نو هغوی چغې شروع کړې. بیا یو پکې دومره چغې والې چې هغه خپله مرۍ وشکوله ځانه. نو بیا چې کله 15 ورځې بعد شو، نو هغه کسانو ویې کتل ګېټې کولاو کړو چې څه حساب دی. چې ویې کتل 4 مړه او یو ځان له و. هغې ته یې وویله چې بس راځه ستا دغه پوره شو. هغه ویل چې زه بس نه ځم، همدلته ښه یم. دې د وجې نه که یو انسان باندې ته خوراک بند کړي، نو هغه 2 میاشتو پورې ژوندی پاتې کېدی شي کم از کم. که اوبه دې پرې بندې کړي هفتې پورې. خو که یو کس باندې د خوب بند کړو، هغه ډېر زر مړ کېږي. دا ډېر زیات ټارچر دی، ډېره زیاته سزا ده په نسبت د دې چې سړي باندې روټۍ بنده کړي. نو خوب ډېر زیات ضرورت او اهمیت د انسان دپاره، دې نه بغیر انسان ژوند نشي تېرولی. یو جرمن فزیالوجسټ په 1960 کې یعنې 1960 کې میشل سیفل نوم یو، هغه یو ورځ غار ته دننه شو. دی ویله چې دلته خو نور نه لګي. نو داسې خلکو ته به څه پته لګي چې هلته نور نه وي، چې مطلب اوس د کېدو ټیم دی او که د راپاڅېدو. نو څو چې راغلو چې داسې یو تجربه کول غواړي، نو هغې یو کس وویل څوک به داسې وکړي، یو کس ورسره ځان نه وکړو چې زه دا شی کولی شم، زه به لاندې غار کې وخت تېر کړم، رڼا به نه وي، ما ته پته نه لګي چې ورځ ده که شپه وي چې زما بډي څه کوي. نو هغه چېرته دننه شو، نو چې شپې ټیم به شو، هغه له به خپله خوب ورلو چې سهار به شو راپاڅېدو، خو کار به یې کوو. نو هغې هلته ډېر وخت تېر کړو. نو چې بار راووتلو، هر څه خپل روټین سره هماغه سیستم و کوم چې بار د هغه و. نو خلکو ته ویل څومره وخت لیدل کوی 30-40 ورځې به ما تېرې کړي، یعنې میاشت. هغه 54 ورځې تېره کړې وې. هغه ته دا پته نه وه څومره. خو چې کله به د خوب ټیم رالو، په خپله به هغه ویده شو. نو هغې دې د وجې نه هغه ساینسدان چې دا راویسته چې د انسان کې دننه خپله یو ګړۍ، هغې ته یې نوم کېښودو سرکیډین رایتم. مطلب چې د انسان خپله دلته یو خاص قسم میسج ورکړي چې ته اوس ویده چې ستا د ویده کېدو ټیم دی. نو دې د وجې نه هغې ته دا رزلټ راویستو چې کله شپه شي، یو خاص قسم کیمیکل دی بدن کې، هغې ته میلټونین وایي، هغه ریلیز شي، دا تا ته وایي چې بس ویده شه، ویده کېدو ټیم دی. تاریخ چې وګورې د انسانانو، چې کله هم نور به غیب شو، هغوی به ویده کېدل. بس نارمل دا قصه وه د انسان د خوب. نو اصل خوب هم د شپې وي، د ورځې چې کوم خوب وي هغه هغسې دغه نه ورکوي کوم چې د شپې ورکوي. سرکیډین رایتم چې کوم دی، دا یو ځلې شیزونه دي، هغې سره دا افیکټ کېږي، سړي نه بیا شپې خوب تښتي. یو پکې لایټ دی، لکه موبایل سړی استعمالوي نو ضرور به د خوب تښتي او خوب بې کمېږي، ځکه بلو لایټ چې دی دا میلټونین ریلیز ختموي. موږ وایو چې تیاره شي میلټونین ریلیز کېږي چې ویده شي، او چې ته لایټ استعمالوي او رڼا وي نو به خوب صحیح نه راځي. دویم چې دی ایرریګولر سلیپ، مطلب ګډوډ خوب. ته کله یو ټیم ویده کوې، کله بل ټیم، نو دا به ضرور ستا خوب لیول او د شپې چې کوم خوب بیا ګډوډوي. ټول نه غټه وجه کیفین دی. کیفین چې شو قهوه تورې بوتلې موتلې دې کې کیفین موجود دي، دغه غټه وجه چې ستا خوب ګډوډوي. بل چې دی عمر زیات شي، انسان عمر زیات شي، قدرتي طریقې سره میلټونین لیول کم خارجېږي. دې د وجې نه مشرانو خلکو ته ټینشن او د ذهني مسلو دغه ډېر زیات چانس. نو چې یو سړي اوس دا ګډوډ شوی، دا به څنګه فټ کوي؟ ټول نفس ریګولر سلیپ، مطلب چې کوم ټیم باندې ویده شي، په هماغه ټیم به ویده کېږي او په هماغه ټیم به راپاڅېږي. دې سره دا خپله فټ کېږي، دغه هارمون به واپس عادت شي. انسان کې خپل یو عمل وي چې څه ګډوډ شي، هغې ته اډاپټیشن وایي، خو دلته اډاپټیشن نه کېږي. اډاپټیشن دې ته وایي تا کې یو څه مسله راشي، ته څه وخت سره هغه بل کار کوې، نو هغه به خپله ستا باډي هغه اختیار کړي، خو دې کې دا نه کېږي. بل چې دی موبایل به د شپې نه استعمالوې، چای مې به نه څښې، کوم ځای کې چې ویده کېږي هلته به کم از کم نیمه ګنټه مخکې موبایل او دا شیان نه استعمالوې، ځای به بدلې، هماغه ځای کې به نه ویده کېږي. یو سړی وایي چې دا بدل شو، څه خبره نه ده، زه د ورځې ویده کېږم. لکه ځینې خلک څوکیداران یا بل څه یا نایټ شفټ والا ډیپټین والا چې کوم وي، د شپې ډیوټي کوي، سهار ویده کېږي، نو هغې ته به د څو مسلو چانس ډېر زیات وي، خاص کر بي پي اوچتېدل، خوب ګډوډېدل، زړه زور به نه وي، انرژي کمېدل او ویټ ګین نه وي، وزن زیاتېدل او ټینشن، ډپریشن، انزایټي دا لګېدل، ایمیون سیسټم ویک کېدل، یعنې جراثیمو خلاف چې کوم نظام د انسان بدن کې هغه کمزوری کېدل، او د خاص کر میټابولیزم ډس آرډر ورته وایي، د معدې مسلې، دا مسلې به ورته ډېرې زیاتې راځي. نیسټن انسټیټیوټ آف نیورولوژي اینډ سټروک
امریکې یو اداره دغه وایي که خوب دومره ضرور دی انسان لپاره لکه څنګه چې خوراک دی بلکې د خوراک نه هم زیات. بل ریسرچ دا شو کړي دي چې انسان 3% د هغې خپله زندګي خوب کې تېروي. لکه یو سړي 100 کاله عمر دی نو 33 کاله 33 یاره د ده په خوب کې تېرېږي او که 50 کال وي نو 100 ساعت یې خوب کې تېرېږي. بل یو سړی که کم خوب کوي نو دې ته به ډېرې مسلې لګي لکه اوبیسټیز، موټاپان او ډایبیټس، شوګر، زړه بیمارۍ او بل ریسرچ دا هم شو کړی ده چې کله څوک خوب کم کوي هغه ته د زر مړ کېدلو چانس هم ډېر دی. یو انیمل دی ډروسوفیلا ورته وایي، یو ځناور دی، هغه چې دی هغې نه دا جین ایستی او کوم چې خوب دغه کوي هغه بیا ډېرو نه یې ویستی او هغه بیا زر مړه کېده. نو دې نه دا ثابته وه چې کوم کس خوب کم کوي نو زندګي هم کمېدی شي. بل مینیمم خوب چې کوم وي مطلب کم خوب 2 ګنټې، میکسیمم خوب چې کوم دی انسان لپاره هغه 9 10 ګنټو پورې دی. او ایډیل چې کوم دی مطلب خاص چې انسان پکې بدن خو سست نه وي خو چست وي هغه 7 نه 8 ګنټو پورې دی. ښه اوس دا یو سایکولوژیکل خبرې دي که یو کس له خوب ډېر زیات ورځي هر ټیم موده یو میډیکل څه ایشو پکې نه وي لکه نه ایچ بي لیول یې کم نه وي، وینې یې کمه نه وي، انفیکشن جراثیم پکې نه وي او ویټامین ډي کمي ورته نه وي بیا هم وله خوب زیات ورځي. نو د دې غټه وجه څه کیدی شي؟ نو سایکالوجي دا وایي چې د ده غټه وجه دا کس خفه دی، ډپریشن کې دی، زړه کې دننه خفګان دی. بل یو کس که خوب ډېر زر ورځي سر کې د خوب ورځي نو ده ته سلیپ ډپریویشن وایي. دغه کس ته خوب کمی ډېر زیات دی، ده کې د خوب کمی دی ځکه دا مسله ده. او بل اصل خوب د شپې دی. تاسو که ډېر سټوډنټان وي او همداسې سټډي وکړي او 6 کاله 7 کاله سهاره پورې شوګیر کښېني بس هغه بیا مونږ چې سایکالوجي نه رایي د موږ دا الټه شي چینج شي مطلب عادت یې جوړ شي داسې نو دا بیا چې ریکور کېږي دا ټایم غواړي دا به روزانه عادت کوي. او اصل خوب چې دی د شپې د قرآن کې الله وایي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ورځ هم کار دپاره ګرځولې او شپه د خوب دپاره نو اصل خوب هم د شپې وي. ریسرچ دا خبره هم ثابته کړې ده چې څوک غرمې ویده کېږي نو هغه ډېر دماغ یې ډېر پرفارمنس کې ښه وي لکه ښه کار کوي په نسبت د هغه چا چې لږ دغسې خلکو ته بایفیزیک سلیپ هم وایي. او د دې د وجې نه حدیث کې هم راځي وایي قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو ځکه غرمه قیلوله کوي غرمې کې ویده کېږي شیطانان نه ویده کېږي. تاسو که اوس وخت کې ګورئ نو پاکستان کې 40% خلک ذهني بیماران دي مطلب 100 کې 40 لسو کې 4-5 کسان بیماران دي. غټه وجه څه ده؟ شپې موبایل استعمالول، 2-3 پورې کېناستل، بیا سهار یې ناوخته پاڅېدل غټه وجه د ډپریشن او ټینشن دا هم ده. خو که تاسو غواړئ چې خپل ذهني حالت هم ټیټ کړئ او خپله زندګي هم ټیټ کړئ نو په خپل وخت ویده کېږئ په خپل وخت راپاڅئ. که سرکرین دا موږ ویل کومه ګړۍ د انسان کې هغه چینج شوي او هغه خرابه شوي د څه وجې نه نو ټیټ کول یې ډېر ضرور دي. په دې معنی چې په خپل وخت ویده شئ په خپل ټایم راپاڅئ.